موږ دا ویکنس نه ختمو او موږ ځان په یو فرکشن کې اچولای په کلاس روم کې چې کوم استاد مال لیکچر راکړي زه په هغې نه پوهېږم ولې زما په ژبه کې نه دی استاد ما څه په کالج یونیورسټۍ کې خبرې په اردو کې کوي او زما مور پښتو وایي نو په کور کې پښتو شوه په سکول کې اردو شوه په کالج کې کتابونه په انګریزي کې شو بالکل نو الګ به څه کوي ابا ډراپ کېږي نه اخوړه نه کېږي دا ډېره غټه تبعي ده دې ته چا فکر نشته هغې وجه دا ده چې په دې کتابونو په دې سیسټم کې موږ دونه ورنچوړ کړي دي دا کسان چې د بار د دنیا د خوندونو نه کټ کړي دي لهذا هغه پکې مات شي ځینې مور او پلار دې ټایم کې پوه شي چې زوی ګټې ژوند ګټې او که ډیګري ګټې که نمبرې ګټې سلامونه مینا او احترامات ملګرو د نننی پودکاسټ سره زه امین مشال یم ناستې لرم د استاد محترم علیم شاه خیلجی صاحب سره د ځان سره اول شریکوم بیا چې مکمه موضوع ده په هغې باندې په تفصیل سره خبرې ترې کوو ستړي مشي درته وایم قدرمنو د دې نه وړاندې په شوي پودکاسټ کې موږ په تعلیمي نظام په اقدارو په اخلاقیاتو او په روایاتو خبرې ترې کړې وې د هغې لړۍ یوه کړۍ په ننني پودکاسټ کې هم غواړو چې د علیم شاه خیلجي صاحب سره هغه خبرې بیا د سره کړو او موږ په هغې باندې خبره په داسې شان کې وکړو چې یو خو داسې ده چې د کامیابۍ دغه مفهوم هر چا خپل ساس کړی دی نو چې یو خو د کامیابۍ هغه مفهوم باندې موږ ځان پوه کړو چې دا کامیابي په اصل کې دی څه څیز کامیاب څوک دی د کامیابۍ په لار د تللو دپاره طریقه کار څه دی او دا کوم اخیری مقام دی چې هغې ته یو انسان ورسي تسکین ترلاسه شي او هغه ووایي چې او زه اوس کامیاب یم نو د علیم شاه خیلجي صاحب سره په دغه باندې خبرې ترې کوو او څه خبرې چې د هغې نه وړاندې هم په مختلفو داسې پروګرامونو کې هغه شوي دي د هغې به هم ترېنه پوښتنې کوو علیم شاه خیلجي صاحب که په دغې موضوع را سره نن خبرې وکړې موږ څرنګه چې د کامیابۍ په مفهوم باندې کاول پوه کړې او بیا موږ د هغه زلمو ترجماني به هم کوو هغې ته به یوه لارښودنه هم ورکوو د چا نه چې د دغې ټولنې ډېر توقعات دي او څوک چې A پلس ګریډ واخلي څوک چې بیا که وګورو نو په دغه یون کې په دغه کاروان کې سفر کوي خو په دغه کې مونږ ګورو په پرایمري لیول کې زمونږ ډېر ملګري په کلاس کې موزی نه وي چې کله کالج ته لاړ شو بیا لږ ملګري د ځان سره په دغه کاروان کې زمونږ شامل شي خو المیه بیا یوه بله مخې ته شي او مونږ چې کله یونیورسټۍ ته لاړ شو نو زمونږ سره په شمار ملګري پاتې شي دا وجه څه ده د ماسټر نه پس د یونیورسټۍ نه پس چې دوی کله بیا پی ایچ ډي ستاسو وګورئ او ټوټل پروډکشن وګورئ نو هغه تقریبا زیرو شي دا ډېر غټ ډیزاسټر دی امین مشال صاحب دا دونه غټ ډیزاسټر دی چې لکه څنګه دا سیلاب رالو تیر شو تباهي وکړه بالکل نو دا اوبه خو د الله نعمت دی که دې ته موږ ډیمز جوړ کړو یا دا موږ محفوظ کړو نو هم به تباهي بچ کړی شو او هم به خپلې بیابادې د بیابادې ځمکې به پې زرخیز کړی شو زمونږ د ځمکې نه کاپر روزي تیل روزي ګیس روزي قیمتي دی ډېر ځایونه داسې دي چې پراته دي موږ استعمال نه کړی شو داسې نوجوان طبقه زموږ ډېره زیاته ضایع کېږي ډرین کېږي دا په دې باندې سرکار یا پوهان خلک په دې چې دې ته یو بند جوړ شي دې له داسې یو ډیم جوړ کړی شي چې دا زمونږ یوث ینګسټرز که موږ پرایمري لیول کې انفلو اف سټوډنټ د سټوډنټانو تعداد وګورو ډېر دی میډل کې کم شي میټرک کې لږ نور کم شي بیچلر او ماسټرز کې نیم شي ایم ایس او پی ایچ ډیز کې ډېر کم پاتې شي انفلو پرایمري لیول کې ډېره زیاته ده ګریجویټس ډېر کم دي سټوډنټس ډېر زیات ایجوکیشن اړخ ته راځي خو که امپیکټ وګورو چې آیا دا ګریجویټس چې کله دوی تعلیم حاصل کړي نو معاشرې ته فایده څه ده نه ښکاري د دې وجوهات ډېر دي ډېر ریزن تاسو به کتلي ما زه پرون ما په ګراوند کې سیشن ورکو یو سټوډنټ ما رانږدې شو چې سر جي تا سره مې کار دی نو زما کوشش دی که ما نه څوک تپوس وکړي نو زه 15 لکان نور هم راغونډ کړم چې ټولو ته فایده وشي کیدای شي دا سوال د نورو سره مې ټیک شه نو هغه 15 لکان ما نور راغونډ کړل ما تل خبره کوي تا په یو سیشن کې ویلي دي چې دا A پلس ګریډ والا چې کوم دی وړه مې کېږي دا زه په بوجۍ کې بند کوم دی ته
ډنډه ونیسم. او دا پوښتنه دا ما کوله چې لکه دا خو دا ډېر ګران کار دی دا A+ ګریډ اخیستل او تاسو د A+ دا B ګریډ اخیستل ډېر ګران کار دی او تاسو په پوجي کې اچوي او ډنډه ودې نیسه. نو د دې A+ ګریډ مخم کوږي بیا کوږي کنه ما تل تلک دي شیشه کې ځان ته وګورې کتل مل مخ ته کوږ دی که شیشه کاګه نو ها وای دا شیشه کاګه مل شیشه نه ده کاګه ستا مخ کوږ دی. صحیح. ما A+ ګریډ اخیسته مل مثلا خطو اوس ماته دا ایکسپلین کا چې تا څنګه دا A+ ګریډ اخیسته ما خو ډېره زیاته خواري کړې ده مل هغه څنګه وای سار به د بنګونو سره پاسې ده 3 غنټې به مې دا سبجیکټ ویلو 3 غنټې به مې دا سبجیکټ ویلو 3 غنټې به مې دا سبجیکټ ویلو کیسه سهار د 5 بجو را شروع کو د شپې په 1 بجې باندې اور دوله او مې لود کې دی بسونه ټیم وای 3 غنټې مل سپورتس په کولو وای نه خندل بده وای نه مل مور او پلار او خويند ورونو له ټیم ورکولو وای نه وای ما غزن سرمن وړولې نو ملته ژوندې څنګه تا خو A+ ګریډ واغستو پوزه خو دې وګټله خو غوږ خو نه لاړو کنه مل ستا ایج څه دی وای 19 years مل راشه د دفتر ته مې راوست اول د ما څنګه ویټ ماشين دی مې لور دی انځ په ویټ ماشين باندې وردل نو د خپل عمر نه 14 کیلو کم مې دا 14 کیلو غوخه چا 14 کیلو د خپل ایج نه 14 کیلو کم ولو سکین او ستر ریلیکس کوم A+ ګریډ والا ولی مالا غوسه ډېره راځي هغې ریزن ده هغې ریزن دا دی که نه بلکې ستاسو د دې سوال جواب هم دا دی چې دا ماشومان ډراپ آوټ ولی شي پرایمري کې خو ډېر په شوق کې ډېر زیاتي او میډل کې کم شي او هایر کې به بالکل غیب شي نو کامیابي چرته لاړه یا که ان کیس کامیاب شي ایجوکیشن پوره کړي نو بیا امپیکټ چرته لاړو اثر تبدیلی چینج دا یو پوره یو سایکل دی خو زه ته بالکل د سټارټ نه رانیسم په اسانو جوابو کې چې پې پوه شئ ما تل ګوره بچیا ته به سر کالج ته تللی وایو بیا به ټیوشن له راتلی وایو بیا به کوچنګ اکیډمۍ له راتلی وایو بیا به په ګنټو ګنټو سټډي کوله وایو لکه دا پیټرن نه دی زمونږ ماشومانو سره یو ویکنس دی په دې اوسه پورې چا خبرې ونه کړی موږ دا ویکنس نه ختمو او موږ ځان په یو فرکشن کې اچولی دی فرکشن مطلب ځان هم په یو لنګرۍ کې ورشتلی او په چټوکاڼو ګزارونه خورو په کلاس روم کې چې کوم استاد ماله لیکچر راکوي زه په هغې نه پوهېږم فرینکلی ولې زما په ژبه کې نه دی استاد ما څه په کالج یونیورسټۍ کې خبرې په اردو کې کوي او زما مور پښتو وایي نو په کور کې پښتو شوه په سکول کې اردو شوه په کالج کې کتابونه په انګریزي کې شو بالکل او خطبه مولا بسه کې ورکوي پښتو خو خطبه په عربی کې ورکوي لکه نو دا موږ نه دا جوړ څه دي نو الګ بس کوي ابا ډراپ کیږي نه اخوړه نه کیږي اخو په کلاس کې ما پښکړه کینولې مې پلار ته کالج ته ده سکول ته ده تاسو په سکول کې دی لکانو ته ګوري دی په کلاس روم کې ناسي خو نه ناس دا حاضر نه دي دوی نه پوهیږي په دې کتاب نه پوهیږي صحیح دا چې نه پوهیږي دا ډراپ آوټ کوي دوی دا چې کالج ته راشه وګوره هفته پر جمعې پر په کالج کې نیم اټینډنس نه زه چیلنج در کوم ته په خپل تاسو یو جرنالیست او تاسو وزټس کوي تاسو د جمعې پر ورځ په کالج یونیورسيټي سکول کې اټینډنس وګورئ نیم نه کم ده چیلنج در کوم نیم نه کم د جمعې پر حقیقت ول نه راځي دې ضروري نه کی پیر منګل بوت له تاسو په فزکس کیمستري بایولوژي انګلیش لټریچر اسی په دې کالج ته لګه کیمرا پر کلاس روم کې ته دی لکانو ته وګوره دوی اسی بس ببولا لیوري نه پوي دا غیر ریزن دا دی چې سبجیکټ په کوم لانګویج کې دی کنه هغه لانګویج دوی له نه ورسي د یو ویکنس نه پس دویم ویکنس شروع شي هغه دریم ویکنس جوړ کی دریم څلورم او پورا زمونږ د ډیسټرکشن یو سایکل چلیږي ښکاری نه چاته نو په زرهاو شاګردان په پرایمري لیول ته راځي خو چې د هایر ته رسي دونه کوتره پکې شوي چې بره موږ ته 2-3 څلور 5 پی ایچ ډیز ملاو شي یا تکړه خلک ملاو شي په میلیون یوت ینګسټر ډرین شو د موږ سمندر ته پریوتل لکه څنګه چې دا سیلاب وبرانیو سمندر ته لاړ شو طبيعي مچاو کړو سمندر ته ملاړ دا وبکه موږ غواړو سیف کولم شو خپل پټي او خپل غنم او د دین زیات خطرناک لکه زه دې ټیم کې سرکار ګورنمنت ته دا ویم چې ګوره دا شیز اډرس کوي یوت زمون کړکیچ شو یوت رانه مات شو 15 پټیان پاتې شول
رنگونه زیړ دي ټول رنگونه زیړ 15 فوټیان پاتې شو اردیدې نشي خبرې نشي کولای یاره پکې دا وجه چې تعلیم په کوم نظام کې موږ دوی لورکو په غي پويږي نه نو د دینه پس دوی بیا یو څو سټیپس لري د مجبورۍ نه احساس کم ترې کې رالوي شو مجبورۍ نه یو څو سټیپس لري د ګوره دوی پويږي نه کنه په سبجیکټ کې څه دي هغه په انګریزي کې دي فل بدی نه دي نو دوی به یو څو سټیپس لري او دا سټیپس صرف سټوډنټ نه دي سره د پلانم شامل دي او کرایم دی دا لکه د میټرک نه بعد تاسو وګورئ میټرک شي زمونږ د ثوابین نه د 400 نه د مردان نه د ملکن نه د دیر نه لوور دیر نه داسې د بونیر نه داسې چې څونه زمونږ ضلع او ډسټرکټ دي پېښور ته یو سنټرل اف ګراویټي دی د ایجوکیشن بالکل دا وانه ټول چې کله د دغلت نه میټرک کې او راشي کله کالجونو ته نو چې سیستم په انګریزي کې وګوري خ قابل ماشومي خ جینیس وي خ تکړی سیستم ته یو دم په انګریزي کې شي دلته بریک ونیسي دا الته سیالي ده نمبر یې به مالي میډیکل کالج ته هم رسي لہذا دلته سټوډنټ هم کرایم شروع کی او ورسره پیرنټس هم کرایم شروع کی زه ولې په دې ذریعہ فقیر آباد ایریا کې زموږ آلموست 15 ایئرز شو نو غیر چاپیرا ډیر کالجز داسې دي چې د پرنسپل زما مرګري دي یو هفته مخکې یو زما مرګري د کالج ارالو انا ما تاسو کوم یار زه د ملکن ته تلم پاکستان بابا فاونډیشن یو پروګرام کړو نو ملکن ته خو انوایټ کړو نو په دې ټول لاره ستاد دیوال ما کتو چې دا ته لیکلو په خواني دیوال نم لیکل شي او سنیم بکشته دا څه ډیر زیات دی ډیر زیات دی ګلولي ټاپ پوزیشن 450 مارکس کنه په 500 کې 499 نو مل دا تاسو د دې په ځای د دې خپل کالج چې کوم انجینرز ډاکټر او ګریجویټ دي دا ولې نه خلکو ته مخې ته کوي بچای د دې چې نمبر یې خای ډیر هم وای دا پیرنټس چې کوم دي د نمبر ته ګوري بیا داخله کوي ملچا بل خطر تو چې کله دا داخلي لراشي نو بیا څنګه چلی وای دوی بیا تاسو کې چې دا حال خپل لیکه پرته پلار تاسو کوي ها حال خپل له کپره دی یو ټکی بل کوي چې دا بنرم یو که سخت وي نرم او سخت څنګه د لاسه پنخلی نه جی دا د فلسفي نه چې دا کم خلک ماوري دوی به پوه شول خپل لیکه پر دی نرم دی او که سخت نو موږ ورته وایو چې حالم زمون خپل له نرم به می نو بیا دې داخله وکي نو مل بیا زمون شپږ میاشتې ټیچینګ کو او مل فیس خو تیرا پورا کاللو نو مل بیا ته حال چارجز عملو دا ته ما ته پوسو کوم دا حال چارجز څه شي دی مال یو سټوډنټ راغلی چې د کالج ولته ما شفارت وکړه او چې کله داخله کې یغه کې لیکلی می حال چارجز یس چې دا څه ته وایي لکه لایبرری چارجز خو پیژنو سپورت چارجز هم انډرسټاند کیږي چې لایبرری چارجز مینز یو سټډي بوکس ان لایبرری سپورت چارجز مینز وی ډو ایونټس مونږ کوو تاسو ایونټس کوئ دا حال چارجز څه ته وایي نو مل دا څه ته وایي سړی راته دا ته چللې چې دا چارجز واحد چارجز دي چې دا سټوډنټ په خوشاله ورکوي موږ منتلی فیس نه راکوي حال چارجز ورکوي وای پیرنټس ته موږ لیټر یې کول نه کوو چې دی بچي منتلی فیس هم جمع کوي پیرنټس نه جمع کوي چې د حال چارجز وته وایو 2000 غوړو 3000 راوړي نه مل داسې شي وای دا چې کله دا انویجیلیټر او سپرډنټ راشي کله زمونږ حال ته پیپر یلی نو دا پیسې موږ ټول راغونډي کوو هغه کله روټي کړي کله جوړا ور کړي کله کپڑا ور کړي کله جامه ور نو مل بیا منظور چاچا د جګ نه لاندې تعویذي خیرازي ولک نقل نو مل ټول خوشاله دي وای پیرنټس هم خوشاله نو مل تاسو دا ولې نه روکاو وای څنګه به روکاو پلار خپل غواړي کسٹمر سټوډنټ غواړي دا دا ډیسټرکشن دی دا مخکې نشي تللی داسې کردار په سبجیکټ پوه نه دی که مخکې لاړ شي بیا به سپېړه خوري راغورځېږي په پرایمري لیول کې به هیوج اماونټ سټوډنټ سي هایر لیول ته چې رسي یا کوتره کېږي دی حل نه رارسي دغه شخصیت چې ځان ته کامیاب وي ایګزیکټلی دا ډېر غټ نقصان دی دا ډېره غټه تباهي ده دې ته چا فکر نشته په دې زه اکثر لا سټوډنټانو ته وایم چې بجای د دې چې تاسو سار کالج ته ځئ او بیا کوچینګ کلاسز ته ځئ او بیا ټیوشن یې اخلئ او بیا ټوله شپه تاسو په کتابونو کې ورننوتي او A+ ګریډ که ته واخلې نو سپوز دې وګټله غوږ خو نه لاړو نو ما A+ ګریډ والا ته ویل چې پوه شو ژوند به کله کوو دا معاشرتي هلې ځلې هغې نه ختم تا ته مو نه 5 فوټه پاتې شو نی غورځېدی نشي ته نی غورځېږه کوګولاړي هغې سټرس دي که نه کتاب کې ورننوتي دي کتاب باندې پوهېږي نه لهذا راټه لګئ ګوټه لګئ ته ناسا ته خېجې
ته دغه ته اسټروناټ یې ناسا سره جاب کې د ټسلا کې چرته ملازم یې چرته غټه کمپنی دي چې ته 24 غنټه سټډي ته ناسې خندا څه شو سپورت څه شو روایتي ژوند اکټیویټي څه شو خوب څه شو او بل سار چې کالج ته لاړې چې کم سبجیکټس یو ویل بس اټس انف دا غي نه پس دوباره راغستو ضرورت نشته تماله پیرنټس راغلي دلته افسته نو وې زما دې بچو ته یو نصیحت وکم الخه مل پهله ته ماته لګ روټین وای چې ته دې سکه وې ساره پاسوم د بانګونو سمل بیا وې موس پیوک مل بیا وې بس به سکول تیاری شروع شي سکول ته ولګم سکول نه پس 2 بجې چې راشي نو سلورو پورې ټیوشن لا ولګم مل د سلورو نه پس وې سلورو نه تر شپږو پورې کاری سیب لا ولګم مل بیا وې د شپږو نه تر اتو پورې لینګویج لا ولګم مل بیا وې اته بجې بیا زه کور ته راشم نو بیا د اتو نه لسو پورې سره زما لیکچر نو مل بیا نو بیا د لسو نه تر د یو لسو بجو پورې سره د رور لیکچر نو مل بیا د شنو مل د ژوندۍ څنګه دي او ټول ورځ ته ژوندۍ څنګه دي واټ از ذس او پرشر لکه ټول اوس په پرشر کې او تیری په دې ټایم کې تاسو د کوم ماشومانو چې دا روټین دی تاسو د بلډ ټیسټ وکړئ د وټامینز کمې دي د ټایم کې د آی سایټ لی شي د برین هیمریج کې دی شي د کوګنیټیو ابیلیټیز افیکټ کې دی شي د کې برداشت ختمي یا سټرس دی اکولنګي چرګ دی ټونګه بچلې هغه مرض دی چې هغه او بالکل و د کیږي و غیر پاسي جوټه وخیو نو بیا به د پلار سره هم جنګ کوي مور سره هم جنګ کوي نه به د مور خبره مني نه به پلار خبره مني دا به ریزسټنس کوي د په طبیعت کې به سختی راځي لہذا دلته د ماشوم ابزرویټری لرنینګ غرق شو دلته د ماشوم انالیټیکل لرنینګ غرق شو سټرس دی دا هغه کتاب کاری سیب لینګویج د پلار لیکچر سار نه تر ماښام پورې ټول داسې نچوړ شو چې داغه کم گروث کې دی شو فزیکلی هغه چې کم اورګنز ډیولپ کې دی شو چې داغې نه پس په انسان کې د لرنینګ د ابزرویشن د برداشت د سمج بوج د انالایزیشن ماده پیدا کیږي هغه ته دلته ختمه خو هغه خو ولې ته ژوندۍ څنګه راوسی اسویلی نشي کولای بل زمانه نصیحت درته دار چې سار ماشومان د سکول نه رالل د 2 بجو نه پس کنه نو دا غینه پس دا 2 غنټې پرې د چې د ودشي او دا غینه پس کې د لینګویج لره لګل را لګي او سپاره لتل نو تلل دي او ماشومان نور سټرس مکو چې دا وخاندي مکو چې دا لوبي وکي دا رننګ وکي دا نظام صرف په پاکستان کې دی او د دې په وجه ډېر هیوج ډراپ اوټ سي هیوج اماونت راځي سکولونو ته چې دغه کې گیر شي د ټیر لاندې راشي غرب شي وړختوږي منزل ته ورسي ولې لرنینګ انټرټینینګ نه دی دغه لپاره خوند ولا نه ورکوي آزاد نه دی پاږي کې په یورپ او امریکا کې دا شی نشته زما ډېر کلوز فرند دی په نیو جرسی کې په هایر سکول کې په امریکا کې هایر سکول کې ټیچر دی کله ماته خبرې میسج نیم ډسکشن مونږ کو نو هغه اکیډمیک مینیجر دی هغه نه ما یو ځل تاسو کوم تاسو د په دې امریکا کې د ټیوشن کنسپټ شته وای دا څه ته وای د کوچینګ اکیډمي کنسپټ شته وای دا څه ته وای دلته خو ماشومان سار راشي سکول ته کالج ته کلاسونه والی بیا یا به سپورتس کوي یا به سې اکټیویټیز کوي یا به سنا سبق کوي یا به جاب کوي ټیوشن دا کیسه پکې نشته دوه موږ نه دی ورته نکړي په کتابونو کې چې به مخونه کاغذ A+ ګریډ دی واغستو کنه تا نه خو ژوند لاړو تا خو ژوند لاړو کته زمانه دی 15 فوټو نه غټ شونه دا غزو دا مې دا او به د کبر او غرور خبره او بیا د نوم تر د ملکانده پورې په دیوالونو لیکل شوی اصل خبره هم په سم خله نشته زه په ګارانټي کې درته وایم چې دا A+ ګریډ ولا لکینو کده چا سره 2 منټه د پاکستان په جیو سټریټیجیک پولیټکس خبرې وکړي په اکانومي خبرې وکړي په اصول او په رولز د مور او پلار په آداب په تاریخ خبرې وکړي نو دا غزو دا مې ته دیواله A+ ګریډ هغه وجدار چې په دې کتابونو په دې سیستم کې موږ دوه ورنه جوړ کړی دي دا کسان چې د بار د دنیا د خوندونو نم کټ کړی دي لہذا هغه پکې مات شي دي دا تاسو هغه حقیقت سرګن ک چې مور او پلار دا غیر ډیر زیات خواهش لري مور او پلار دې ټیم کې پوي شي چې زوی ګټي ژوند ګټي او ډیګري ګټي ک نمبر ګټي یا نمبر والا یا دې زوی والا تاسو ولې کې چې زوی ته بیا رنځور یو رنځور توب نور توري کې سپینی تاسو چې رنځور مونږ غي ته وایو چې د چا سترګ نه د چا خپل نه لاس نه
99% الکان د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر په دې ټایم کې په کالجونو کې رنځور دي، ښکاري به هټه کټه دي رنځور. د دوی انالیټیکل، ابزرویټري، کوګنیټیو، برداشت، انډرسټینډینګ، کمیونیکیشن، تحمل، پرابلم سالوینګ سکلز دا نشته. پس دوی ته یو لاین ښودلی شوی دی چې دا په فرست ایئر کې دا 9 کتابه، په هر کتاب کې 14 چپټره، که پې پوه نه شو ټیوشن، که په ټیوشن کې پوه نه شو کوچنګ اکیډمي، که پې هلته هم پوه نه شو حال کې هم که نقل کې پاس نه شو ریپیټیشن ریپیټر، او که بیا هم پې پوه نه شو نو بس بیا د مور او پلار شرط ما پوره کو، سبق مې ویلو. بیا هم دا کس چې په دې طریقو پاس شوی دا په کلي کې چېرته په بانډه کې دا به د په پوله ناسي، ګنې به جوي، ګنې نه به کرپ وباسي. یو فرش هلک به یا به میټرک کړی تیار، د هغه به یو خواب وي چې زه پېښور ته تعلیم ته لاړ شم، ورته وایي ما ته څه جوړ کړل مړه چې ته به یې ته جوړ کړي. او دا بیا نور هم ډېر غټ نقصان کوي. دا دونه غټ نقصان کوي چې په کلي کې خلک وایي دا پېښور ته تللی، د ماسټرز کړی، د ایجوکیټډ دی، د ده نه تپوس کوه راشي دا مشر کوي. نو هغه خو به د جګ نه لاندې تعویضونه راتلل، هغه به نقل او پراټه پاتې شو. چېرته په کلاس کې موجود و، طالب څه مشوره ده، او که موجود هم نو هغه خو د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر او د تھرډ ایئر او د فورث ایئر او د ففت ایئر او د 16th ایئر د ماسټر په کتابونو کې هغه لیمیټډ کوانټټي نالج، او هغه هم په دونه سټرسفل انداز کې په ګریډینګ، په ریس کې، په چکر کې، په مخکې کېدو کې، په A+ ته په رسېدو کې ځان دونه محدوده کړو چې هغه به تاله څه پرابلم سالوینګ درکړي. نو بیا چې هغه کومه فیصله کوي ډسټرکټیو وي. معاشره زموږ د دې سایکل، د نیګیټیو سایکل کې کړکي چلا. تاسو ته ویل زما ملګری په ورجینیا کې، په نیو جرسي کې، اما ته دا کنسپټ دلته نشته. مور دلته ټایم کې یو کلاس روان دی، وایي د بایولوژي کلاس روان دی. ویل یار پلیز ته یو کار وکړه، ما ته په دې وټساپ کال وکړه، ته لږ دې کلاس ته لاړ شې، زه ګورم تاسو دا سټوډنټ څنګه بیهیو کوي او ټیچر څنګه ټیچنګ کوي. بس هغه ویل 2 منټه دي، نوې کلاس شروع کېږي، زه په ایډوانس کې ځم کلاس کې کېنم. ما کلاس کې کېناست او د بهر ملکونو د کلاسونو ایډیټوریم په ټایپ ټاپ کې کېناست، کیمرې هلته سیټ کوي، ما ته ګوره اوس به استاد راځي. استاد راغلی وایي ګوډ مارنینګ سار، یو اواز، بس ځای نه بس ټوله خاموشي شو. استاد مارکر راواخیست او په وایټ بورډ باندې دا په بایولوژي کې یو انیمل ډسکس کېږي، یو امیبا ورته وایي، دا په دې اوبو کې وایي د دې ساخته جوړ کړو، او بیا په هغې باندې تر اوسه پورې چا ریسرچ کړی د هغې نومونه ولیکل، پای باندې اوسه پورې چې کوم فایندینګز دي هغې ولیکل، بیا د هغه ډیفینیشن ولیکلو، لیټسټ فایندینګز چې کوم دي هغې ولیکل، او کلاس ختم. دا زه ګورم اوس په خپلو سترګو. استاد چې وو تو شاګردانو لیپټاپ یې کولاوی کې او پای کې لګیا شو، یو 2-3 پاسېدل لایبرري ته. ما ته تپوس وکړو دا ولې پاسېدل؟ وایي دا اوس لایبرري ته ځي، هلته په دې سبجیکټ باندې ریلیونټ مټیریل راغونډوي چې په دې اوسه پورې چا نوټس لیکلي، چا پې ډیفینیشنز لیکلي، چا پې خبرې کړي، ریسرچ آن ډیلی بیسس دا به ټول کوي. نو مل سبا به سي وایي سبا په دې باندې د هلکان خپله نظریه ورکوي چې موږ دې کې څه وکتل او نوې خبرې پکې څه دي، څه ډسکس شو، څه پکې نوي. زبردست. هغه ته زما ریکویسټ وکړم چې سبا ورځ یار ته بیا ما لږ لایو راوله. د بیا په هغه کلاس کې زه لایو راوستم، استاد راننوت او یو 2-3 شاګردان پاسېدل، هغوی خپل ډسکشن وکړو په هغې باندې. تاسې هلکانو چې په امیبا باندې د پیل ورځې نه تر اوسه پورې چې څونه ریسرچ شوی ټول سټډي کړو، یو پکې لاس اوچت کوی، ما پکې نیو فایندینګز کتلې. دا ده چې دا خبره کړې او پلاني ټایم کې کم سړي په دې کې دا خبره داسې نه داسې هم کېدی شي، داسې نه داسې هم کېدی شي. within 5 minutes ټیچر په کلاس کې یو ریسرچ ټیم تیار کړو چې تاسو په دې ریسرچ وکړئ او نقطې ته ځان ورسوئ چې دا خبره په هغه ټایم کې داسې شوې وه، آیا دا داسې ده که داسې نه ده. او د لیپټاپ یو ټکار و په دې کلاس لکه سم ټکار روان. نو مل د دې نه پس چې کله دوی کور ته ځي څه به کوي؟ څه به کوي؟ یا به سپورټس کوي، یا به کرکټ کوي، یا به فوټبال کوي، یا به ځینې پکې داسې دي چې مطلب هغوی آنلاین خپل سیټ اپ چلی، کمپنیز چلی، ارننګ هم کوي، سبق هم وایي، ټیوشن یې میشن یې نشته. نو A+ ګریډ والا چې ما سره په افس کې ناست متل په دې مې سخت بدې شي چې دا څومره ټایم ته ورکوې دې له پکار دا وه چې ته ساینسدان وې. ته ساینسدان نه شوې که نه، تا لو خو د کاغذ نوره ټوکړه درکوي A+ ګریډ څه نو څه، دا ژوند به واپس څوک درکوي تاله. هغه تا نه لاړو نو مل 14 کیلو خو ته د خپل دغه نه کمې او مخ دې هم کوږ دی او سترګې دې کار کوي، وایي نه کم شوی دی، مې لورګه چې چشمې به مو ځان قریب واچي.
ما د ټولې خبرې مطلب دا ایجوکیشن نظام سټرس دی دې دپاره د دې حل هم شته یا خو د نظام تعلیم داسې یو کپره راپاسي په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې داسې یو دماغ ګروپ اف پیپل یو ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ ګروپ اف پیپل کېنی چې د پاکستان څونه نظام تعلیم دی دا په خپله ژبه کې کوي. تاسو د هغه ګروپ خبره کوئ چې اوس وخت کې کوم درسي کتابونه مارکیټ ته راغلي دي د ماشومانو دپاره په هغې کې غلطۍ نوټ شوي دي زما وزیر په هغې باندې بیا نوټس هم اخلي نو په داسې علمیه کې او په داسې ټولنه کې د داسې فکر ملګري چېرته را پیدا کړو؟ اټس ناټ راکټ ساینس دا ګران نه دی. زه دا وایم چې داسې ګروپ اف پیپل کې یا خو دا نظام ټول په پښتو په اردو کې کوي اردو یو زمونږ قومي زبان اردو یې کوي چې مطلب دا دی موږ کیمسټري اینډ بایولوجي اینډ یو نو ایون میتھمیټکس اپ ټو سم ایکسټنټ چې دا موږ ته مطلب دا دی داسې شي چې په دې کې مطلب دا فرکشن د منځ نه وځي دا سټرس وځي چې دا الګ سار کالج جو بیا ټیوشن نو بیا کوچنګ او بیا پنځه ګنټې په دې کتاب کې ورننه وتی چې دا د منځ وځي ختم شي او که په اردو کې کولی نه شي یا اټ از ناٹ پاسبل ستاسو دا سوچ دی چې یو انټرنیشنل لینګویج انګریزي ده نو بیا د پرایمري لیول نه د انګلیش لینګویج او د چاینیز لینګویج سیټ اپ 8 کوي چې ماشوم میټرک ته رارسي چې دا دوه ژبې وله ورځي دا سبا خبره نه ده. موږ پښتانه یو که موږ په اردو کې خبرې کوو په چاینیز کې خبرې کوو په انګریزي کې خبرې کوو دا ښه خبره ده چې څومره ډېرې ژبې تاله درځي ته به د مختلف سیویلایزیشنز مایند سټډي کولی شي بزنس اپرچونټیز کولی شي هیومن کیپټل ایکسچینج کولی شي انساني وسایل ایکسچینج کولی شي نالج ایکسچینج کولی شي د هغه دي په پالیسیز باندې ځان پوهولی شي د هغې ملټیپل بینیفټس او اټس ناټ ا راکټ ساینس که ګورنمنټ د پرایمري لیول نه میټرک پورې او د میټرک نه انورډ دا ژبه په کومه ژبه کې چې هایر سټډیز او ریسرچ کیږي چې دا دوی ارګانیکلی اکوایر کی ور یو لرنینګ دی لرنینګ ا لینګویج از سمثینګ ایلس اکوایرینګ ا لینګویج از سمثینګ ایلس لرنینګ خدا شو کنه چې ته یو 2 کالو د پاره یو انسټیټیوټ کې اډمیشن وکړو یو ار ټرایینګ ټو لرن دیٹ اکوایر دا شو چې تو سره ګرو کیږي ور سره په یو ماحول کې تا اکوزیشنز کې هغه ټول اکوایر نو که د پرایمري نه موږ دا وکړو موږ د ډراپ اوټس ختمولی شو دا کروڑونو ماشومان په پرایمري کې دي که نه تا ته به کم از کم لکونه په هایر سټډیز کې ملاویږي بهترین ګریجویټس ورته ملاویږي دا به فرکشن نه ختم شي دا د ټیوشن نه اوزګار شو د ګوټې نه خلاص شو د رټې نه خلاص شو د حال د اخیستو د خرڅېدو نه خلاص شو د نرمېدو د سختې د خپلو د پردي نه خلاص شو د ګلولي 450 مارکس کیسو نه خلاص شو ټرانسپیرنټ شو ماشومان آزاد شو فری شو دوی به خوب کوي دوی به ایکسرسایز کوي بس چې انګریزي ولورځي بایولوژي کې لیکچر واورېدو پوه شوي او چې پوه شو خبره ختم. ستاسو د دې خبرې اهمیت سره یوه خبره دا کول غواړم په نمک منډۍ کې د کاڼو د قیمتي کاڼو او د غمو روزګار کېږي هلته د یو تن سره ملاقات وشو او هغه وایي چې اول ما په انګریزي ادبیاتو کې ماسټر وکړو د هغې نه پس زه لاړم او بیا د کاڼي د خراش تراشه د دې ټریننګ مې واغسته ما چې د انګریزي او د قیمتي کاڼو روزګار دا خپلو کې مماثلت څنګه ویل یې چې زه نړیوالې منډۍ سره په دې کې روزګار کوم او نړیواله منډۍ کې انګریزي ویل کېږي نو په کار خو بیا معلوم دا وه چې زه دغې باندې زیات هم فوکس ورکړم او دغې زه کامیاب کړی یم. ستاسو خبره ځینې غریبې کورنۍ دي که نه هغه د خپلو ماشومانو فیس نشي ادا کولی هاسټل فیس نشي ادا کولی د دیر اپر دیر نه لور دیر نه بنیر نه ملکنډ ریژن نه چترال نه حتی ګلګت بلتستان نه داسې فیملیز دلته اکثر له راځي چې ډېر په مشکله د هغوی پیرنټس هغوی له هاسټل فیس کالج فیس ورکوي ټیک ده که نه که ان کیس لیټ سپوز یو سټوډنټ لینګویج زده کړي انګریزي او په داسې لیول ګوره یو خو انګریزي دا ده که نه چې آی سپیک and I make you understand and you speak and I understand دا زیاتره خلکو له ورځي مې مایټ کین کوټ پورې هر سړی انګریزي ویلی زه د انګریزي هغه معیار یادوم چې دا کومې خبرې زه کوم او ستا په لیپټاپ کې ګوتې روانې تی په انګریزي کې ټایپ کې او 0% غلطي مطلب اوس ستا ریډینګ هم سټرونګ او ستا رایټینګ هم سره سټرونګ ټیک شو په دې بارو ملکونو کې یورپو کې هلکان سر کې سکولونو کالجونو ته ځي او د 2 بجو نه پس آنلاین کار کوي ما نن یو هفته مخکې یو سیشن ریکارډ کوم ما نه یو سټوډنټ تپوس وکړو په ګراوند کې چې سر زه میډیکل ساینسز چې کوم دی
پای کې روانې مال لري خو زه چې زه امیزون کوم میډیکل ساينسز پرې دم نو ما هغه ته ویل چې دا دواړه م کمپیر کوم میډیکل ساينسز یو غټه دنیا ده دواړه وکړه میډیکل ساينسز هم وکړه امیزون هم سره وکړه خو میډیکل ساينسز کې تاسو دونه ورنه نوتی ته وایي چې موږ د دنیا دا ټول میډیکل پالیسیز میډیکل دغه چې کوم دي د نیو فایندینګز ټول موږ کړی دي د دنیا غټ ساينټسټان موږ ور کړی دي تاسو خو ځان سره وروړل نو تاسو هغه پرابلم ولې نه اډرس کوئ چې د کوم پرابلم په وجه تاسو کالج او سکول کې دونه انګیج او هغه انګریزي د زده کا چې هغه د زده کا استاد لیکچر والا بیا کتو ته ضرورت نشته ها د امتحاني شپې له یو پیر ریویژن وکا خود د 15 غنټې په کې ورننه وته نو ته به خاوري انلاین سیټ اپ وکي نو هغه خلکو لکه کنسپټ داسې واغې سو چې را داوي چې سکل مې زده کوي او تاسو خپل اکیډمیک سټډیز لډیر فوکس ورکړئ ازما د خبرې مطلب کنسپټ دا نو ادا چې یاد وراو کا بالکل اکیډمیک سم کو بریانی خوري رایتا او سلاد او ریډ بول مسروس کا واټ از رانګ او کنه ته خامخا بیا مطلب دا یو وخت راځي نو به یو وخت فل توجه نو که الکسو سار سکول ته ځي کالج ته یونیورسيټي ته ځي 2 بجې فری کیږي دا غي نه پس دا سافټ سکل زده کی کنه په دې بدل آنلاین ګټه کوي مصر په دې اکیډمي کې 200 کسان شته داسې هاستلو کې ناسي لپټاپ یو سره دي 3 غنټې څلور 15 غنټې کار کوي فایور باندې کار کوي ټایپینګ کوي اپورک کې کار کوي امیزون کې کار کوي 15-20 هزار روپۍ پر ډے ګټي 30-30 هزار پکې شته ګټي نو د کور نه پیسې غواړي نه د پلار نه پیسې غواړي خپل خرچه خپل لباس خپل کپڑا خوراک که چرته په پاکستان کې چرته په یو ځای کې ایونټي لاړ شي ولا ایون خپل ټیکټ یې لې داسې به کېشته چې په سانټورس کې بر ځان له فلیټونه نیولې دي اول ته ناس ځان سره 200 کسان هایر کړی دي کارم کوي تعلیم خپل مخ کې بوزي خجون تیرې ریزن دا دی چې they take both the ways at the same time خدای ته زموږ لکانو او فل ټایم یو شی لور کړه لک سافټ سکلز پکې اډ کړي لک سپورتس پکې اډ کړي هغه د پر خپل ویکنس اډرس کړي هغه د انګریزي یا نظام په اردو کې کوي ټول په مورنۍ ژبه او یا د دې ژبې چې نه کوي د پرایمري نه دا فرکشن د منځ نه وباسي چې د الکان آزاد شي چې دوی سپورتس ته آزاد شي لوبو ته آزاد شي خندا ته آزاد شي خوشحالي ته آزاد شي بزنس ته آزاد شي آنلاین سیټ اپ کې مخکې حرکت وکړي آنلاین هم کوي خپل کمپنی هم چلی تعلیم هم چلی زبردست واټ از رونګ ان اٹ کې یو سړی اکیډمیک سټډیز هم مخکې بوتلی شي میډیکل ساينسز ډاکټر جوړېدل غواړي انجینیر جوړېدل غواړي لایر جوړېدل غواړي ساينټست جوړېدل غواړي جج یا سی ایس پی افسر جوړېدل غواړي جوړ شه په دې فری ټایم کې سپورتس وکا خوشحالي وکا خندا وکا بزنس ځان لانچ کا بزنس اکټیویټیز وکا آنلاین سیټ اپ باندې راشه فریلانسینګ زده دا سره سافټ سکل ورسره چلو بشرطه چې جبه دې زده چې جبه نه درځي بیا بسکه بیا به چې د حال خپل له کو پر دی دا به نرم دی کو یخته ډیر دا کیسه ټوله دلته روانه او دا زموږ ډیر غټ هیومن کیپټل ګورې ځای کیږي ښه او دا قصه دا هم دغه شان نیمګړی دی دونه غټ نقصان دې ټیم کې روان دی هي افسوس دا دی کنه چې دې د پاره سرکار لاګ یو پلانینګ جوړ کړي چې څوک دا لکان څنګه بچو زموږ دې ټیم کې ټول غټه سرمایه یوت تیار او موږ الله تعالی یوت ډیر زیات خود کفیل را کړی امون په داسې کیسو کې ورچولې چې خوګونو له بګوتې وینځي ویسه رویه وګوره اټیچیوډ وګوره ته د کالجونو کې د فولینګ ته وګوره په نږدې وختونو کې په نوخار کې یو ډېر زیات افسوسناک واقعیا ما وکړه او ویډیو چې د ډېر زیات وایرل تاسو باندې کې یو دوه شیونه نوٹ کړی دي دا کوم لک چې د دې ماشوم نه د سپېړو وباسي او دا ته بیا د سټایل کې کینی هغه ناشته دې کتل زه لرالم او ته درته ولاړم او ته ناست او مخامخ ته دا چل کړه لکه د کولنګي چرګو ته ولاړ دا سایکل دا د دوی سره شوی دي او چا چې وسر کړی دا غوي سره شوی دي او غوي چې وسر کړی دا غوي سره شوی دا الټیمیټ اګریشن ایکسپریشن دی زمونږ د ماشومانو د سټرس آوټپوټ دی دا جو منفي حرکت د نور سره دا کولنګي چرګان دي کنه دوی بل کار نشته فولینګ ټیزینګ راخل نارنج ورکول خلګي چرګ ته جوړول واټ از دس شونډ سره او کول په دا حالات دا د ته وی اورجایمنت اورجای دا هغه کومونه کوي چې کم ترقی یافته کامیابی تجربه کړي کریشن دي کړي نسوارو لنګرونه زیات موږ جوړ کړی سي په کېم جوړ کړی چرته د سیلینګ بم جوړ کړی دا په کومه کورسي چې نازو پاکستان دی د موږ کړی به سي
دا رویه هلته وکړئ چې چېرته مطلب تاسو د ملک د دنیا په یو کامیاب پوزیشن ولاړې بیا ښه دی په کالج کې سړی ټیف کې سړی لږ دغه لکه فولینګ مطلب دا چې نیو بیبي از کمینګ سو یو بیکم لټل فرینډلی دا نارمل دی یو نیو بي دپاره لږ هغه شای هیزیټنټي لږ اوپنلی چاته خبرې نه کوي سینیرز لږ راشي هغې ته چټ چاټ وکړي انجوایمنټ وکړئ ذلیلي ضلالت خو مه کوئ او بیا چې د دوی د دې نه غټ ضلالت دا بل دی دا په دې جامو باندې چې د لیکري او مکري راښکلي ژوند جانان اور مینه عاشقي لویه بادشاهي ده دا هم لیکلي دل یې جوړ کړی تیرې په هغې کې راوستی تیر او لاندې ورته منګوټی پروت یو هغه صاف کې پکې روانې دل جلې زه په ګارانټۍ کې تاته وایم امین مشل صاحب سبا چېرته د لوکل کالج وزټ وکړئ د فرست ایئر او سیکنډ ایئر د هلکانو ته په لاس کې ورجسټر ته دا رجسټر کولاو که دلونه دوی نه جوړ کړي زما دا نوم بدل دوی به دل جوړ کړی تیر به یې پکې ورکړی دل جلې به ورته لیکلی منګوټی به ورته لاندې پروت ټوله شقان دي دا د دوی اوورال د ابزرویټري او د سکل د ذهن هغه محور راشي دغه منګوټي کې بند شي دل جلې او بیا به دوی سیانې په ځان لړه کوي او توی کوي به کپړې به ګنده کوي او ډېر زیات او موومنټ به ریکارډ کوي او بیا به لاندې به شاته به راغلي ډپارټمنټ اف جرنالیزم اینڈ ډپارټمنټ اف باټني او د ما خو کال پوره کو ما ګریجویټ شوم یار لږ ځان سره دننه سوچو که تا په دې یو کال کې څونه ریسرچ وکړل څونه آرټیکلز یې ولیکل څونه بلاګز یې ولیکل تاسو نیو چینجز وکړل څه ایډیشن تا وکړو دغه ډپارټمنټ کې وټ چینجز ډیډ یو برنګ که ستا بلاګز وي آرټیکلز وي ریسرچ پیپرز وي ګوګل کې د دنیا په نالج انډسټري کې دی یو قدم موجود ایگزسٹ ہے یو سناسری ایڈ کړي هیومنټی لا بیا په دې اخري ورځ پسان یې خو مو بالټه راوړو کني دا پرتګ را پسر کا پسان خچغه هو پسان خدای محمد ځان نه جوړا what is this here I'm really disheartened دا دوه اکشن خو ډیر زیات خطرناک دي I want to emphasize the government of KPK to pass a bill فولینګ د پر بل پاس کی کم الګ فولینګ کو بدتمیزی وکړه الګ ټورچر کو ډسټرب وکړو لس کاله سزا الټه جوړن کی بالکل یو کوي اکثر له په پرایویټ کالجونو کې بیا ډېر لکه داسې یو ایشو دي چې دوی کله انول ډے دي اکثر له په نشر حال کې پروګرامز کې نه ډانسینګ پکې ډېری سنگران راځي الکان چې وي ګوتی ورکړي شپې خلو کې اوازونه کوي دا لکان د کالجونو یونیورسيټانو تاسو ګورئ که دوی مری ته ځي که نتیاګلې ته ځي که کالام ته ځي تاسو په دې بسونو کې او د دوی د اټیچیوډ لږ وګورئ از دیٹ ا فارمل اټیچیوډ فار ا سټوډنټ اوس به ځینې وایي چې یار اب همې ته خو موږ ژوند هم نه پرېږدی ژوند خو ته لړې بیللی ته خو راټه مارې ته خو ګوټه لګې ته خو په کتاب د سره پوهېږې نه تا خو ژوند هلته بیللی تا ازادۍ ولې نه ځان هلته نه تور سره نور کارول نه کې ډېر ډبل کارول نه کې ځینې پکې مال راشي سرجي سر کې سکول ته ځم خو پلار مې و چې زما پراپرټي د هلته راځه ما سره هلته کار کوم نو مې ځکه نه دا کومه بده خبره وای نه کنه ما سره دونه ټایم نه بیا زما سبق خرابېږي نو مې خط څه جوړېږي ته به کم ایډیشن کې کم شیز به ډسکور کې نو مې سار کې سکول ته ځه کالج ته ځه نه پس د پلار ځای لره ده اټس فاین ډبل کار کوه ځینې موریانې دلته راشي چې دا زما زوی دی په کلاس کې دی دا د کور کار نه کوي کورته هم چې ګند لړه که نه لړه کوي کورته هم چې دا بابا دی هسپتال ته ډاکټر له دا ماشوم ټیکې له بوزه نه بوزي ورې ځان پسې بند کړی که موږ ورشو چې ما مه ډسټرب کوي زه سټډي کوم نو مې لاو که نه دا خو به ساینټسټ جوړېږي دنه به ډېره غټه بلا جوړېږي دا الګ خپل پرابلم نه ریالایز کوي د سره ایکچوال پرابلم دا چې دا پرې سبجیکټ نه پوهېږي صحیح دا راټه لګوي پیج نمبر 1 نه واخله 13 پورې یاد کړي دا اکثر له په دې حالونو کې به تاسو کتلي بل تاسو کوله او چپټر نمبر 3 کې ټاپک نمبر پلانې په لنټ کې راته د دې په لنټ کې ورکې دا بیا ډګډګي دا بیا بس رواني پوېږي په نو لیکي څه چې په کتاب کې دی هغه پرنٹ کې په دماغ کې الګ نه راځي نو چې الګ نه اوچت کې دلته واخلې دا په کې څه بوتل شاپ پاتې شو په مس کې کنه ډېرې زیاتې مهمه خبرې روانې دي او دا لامحاله خبرې دي خو څه خبرې راتلونکي پودکاسټ ته پرېږدو او په دې کې څنګه چې تاسو ډېر په ښکلي انداز کې یو ریسرچ خپل د ژوند تجربه هغه کتونکو ته ور بیان کړله زه باوري یم چې د دې نه به د دغې ټولنې
په خاصه توګه زموږ مشرانو ته څه نه څه پیغام بلکې ډېر نه ډېر پیغام ورسېدلی وي. اوس د تاسو په دغې باندې قضاوت وکړئ، دا فیصله په تاسو باندې چې تاسو د خپلو بچیانو تعلیم او تربیت هغه په کم ډول کوئ او په کم ډګر یې کوئ او څه غواړئ د خپلو بچو نه او د راتلونکي مستقبل نه. په راتلونکي وخت کې زموږ د پاډکاسټ دغه لړۍ به دوامداري او موږ به په ژوند خبره کوو، موږ به په ژوند کې مخې ته شوې څومره چې مسلې دي په هغې خبره کوو او دا به د سمون اړخ ته بوځو. ستاسو مرسته به موږ سره په دغه کاروان کې ارومرو دا شامل وي او د دې سره د ننني پاډکاسټ کوربه امین مشال ورکوي. اجازت، الله پامان.